أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مخی آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی د توحید او د عبادت خبره وکړه او پاغي باندې 15 عقلي دلایل چې د نوراوړه او بیا پاغي باندې نتیجه مرتب کړه چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون چې د الله سره چې دنو شریکان مو جوړوي او تاسو په دې باندې پوهیږئ. نور توحید خبرم وشوله او په شرک باندې ردم وشو او د قران نه دا چلې زده چې تکله دای نو چې توحید مسله بیانې نو د شرک باندې رد وسره کوا په شرک برت کې نو څنګه چې قران د توحید مسله بیان کړل او په شرک باندې رد وکړو دغه شان دي کې پیغمبر چې توحید مسله بیان کړو په شرک باندې رد وکړو نو خلکو د پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار وکړو او د قران نه چې دنو انکار وکړو په عربو کې یعنی په شرک باندې چې دنو رد وشو نو دیو ته هغه تیار نه وو د پیغمبر نه انکار وکړو دا کتاب چې دنو دا کتاب دې سړی چې دنو د ځان نه جوړ کړی دی نو بیا دا قسمه خبره چې دنو شروع کړل نو اوس په دې را روان آیات کې صدق رسول بیانېږي صدق رسول او صدق قرآن چې دنو هغه بیانېږي نو دیو انکار وکړو نو اوس چې دنو د پیغمبري او د قرآن صداقت چې دنو بیانېږي نو وإن کنتم کئی تاسو فی کچرتئی تاسو فی ریبن پشکی مما داغسنا نزلنا چې نازل کړي دی مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې یا را لېږو مونږه په دې خپل بند باندې فاتو نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله په شان د دې قرآن ودو راو بلئ شهداکم مددګاران خپل معبودان خپل من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کئی تاسو رښتینی. مخکې موږ دا خبره کړو ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فیه د په نزول کې چې دنو شک نشته دی د دې په حقانیت کې چې دنو شک نشته دی نو هغه داوی د پر دا آیات چې وس دی نو دا دلیل دی په قرآن کې شک نشته ده ته خو به وایې چې خلکو پکې شک کړی دی نو د خلکو په مزغو کې به شک وي خو په قرآن کې چې دی نو هغه شک نشته ده نو خلکو ته اوس وایو که تاسو په دې کې شک کوئ شک نو دا شک علاج دا دی چې څوک په دې قرآن کې شک کوي دا شک علاج دا دی چې دغه شان د کې تاسو یو کتاب راوړئ او دغه شانته کې چې دنو تاسو یو صورت راوړئ او که یوازې عرب نه بلکې عجم هم را جمع کړئ د عربو هغه شاعران چې دنو هغه هم را جمع کړئ دا خپل معبودان دا تاسو مددونه غواړئ دغه هم را جمع کړئ لایبرریان لو چې دنو لاړ شئ دا هر څه چې دنو کنګال کړئ وس جدید دور دی نو په دې جدید دور کې چې د انټرنیټ نم چې د کار واخلې انسانان سکه چې پیریان هم چې د هغه را جمع کړي خو د دې کتاب چې د مقابله د وسه پور چې د چا و نکړه او نه به چې د وکی دا داسې کتاب دی چې د دې مقابله چې د هغه څوک نشي کولای او چې ته د خپل مزغونه چې د شک نه ختمه نو بیا چې د تیار شه
آخرت عذابونو ته چې دنو بیا تیار شه. نو په مکه کې هم چې دنو خلق ویلا چې دا کتاب چې دنو د پیغمبر چې دنو د ځان نه جوړ کړی دی. په مکه کې به خلق ویلا او نبی له صلوات و سلام به ویلا چې دا د الله تعالی کتاب دی. خلق ویلا وای دا د پیغمبر کتاب دی. کچری نبی له سلام دې سی ویل وای دا زما کتاب دی نو خلق وسوم شاباشه ور کړی وي. او نبی له صلوات و سلام وای دا زما کتاب نه دی، دا د الله تعالی کتاب دی. تنزیل من رب العالمین، دا نازل شوی د رب العالمین د طرف نه، دا د انسان کلام نه دی. کدا د انسان کتاب وای نو دنیا به مقابله کړو، خو د خالق کتاب دی، د خالق د کتاب چې د مقابله چې د هغه نه کی. او دغه شان کې دا قسم آیاتونه چې د نو په مکی سوراتونو کې هم تیر شو دي، په مکی سوراتونو کې. او آلته ورته ویل شو چې تاسو چې د نو راوړیو لس سوراتونه چې د نو راوړیو لس سوراتونه پاتو بعشر سور مثله، د دې په شان کې چې لس سوراتونه راوړیو. او بل آیات کې وته ویل شو چې قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وای تاسو که انسانانو او پیریان چې دنو راجم شي او دغه شانت کې یو قران چې دنو هغه راوړیو، یو کتاب راوړیو، لا ياتون بمثله، نشي راوړی دی پشان کتاب اگر کده یو بل مددګاران چې دنو جوړ شي. نو په مکی سورتونو کې هم دا چیلنج او دا مدنی صورت ته. نو په مدنی صورت کې چې دنو دا چیلنج وته بیا ورکړل شوی دی. او د دې آیات چې دنو مقصد تحدی د تحدی څه ته وایي؟ چیلنج ته وایي. دا کوم آیات چې موږ وایو د دې مقصد تحدی ده، یعنی چیلنج دی. او دا چیلنج چې په مکی صورتونو کې هم هو، په مدنی کې هم دی. نو دا غو مدنی صورت ده. نو په مدنی کې چې دنو الته يهوديان دي، اهل علم خلق دي، کتاب والا خلق دي. نو بعضی تفاسیر لیکل چې دیو د پاره چې دنو دا مناظره ده، بیا دعوت د مناظره ده. د کافرو د پاره او چیلنج ده، خو د يهوديانو د پاره دعوت د مناظره ده چې راشه دغه شانت کې یو صورت راوړی اے يهوديان. نو مشهور خبره ده چې دا تحدي ده په دې آیات کې، چې چیلنج ده په دې کې کافرانو تر دنیا ټولو کافرانو ته چې دن چیلنج ده. او تاسو بیا دې کتاب ته نه ګورئ چې دا دې کتاب ده چې دې څه قسم خلق چې دن تیار کړل. یو نصاب ده او یو چې دنو د نبی له صلوات و سلام چې پیدایش شوه ده او په مکه کې چې دنو لوی شوه ده. نو الته دارالعلوم خو نه وو، الته مدرسه خو نه وو، نه څه کالج او نه څه سکول او نه څه یونیورسيټي او په غزه کې. نبی له صلوات و سلام چې دنو پیدا شو، نو یتیم پیدا شو، پلار مو پات شوه ده. او بیا په ماشوموالي کې چې دنو مور چې دنو هغه مو پات شو ده. او بیا چې دنو یتیمونو پالنه او پرورش به چې دنو عبدالمطلب کولو، بیا دا غینه پس دنو ابو طالب چې دنو هغه کولو. او په دغه ماشوموالي کې چې دنو د پیغمبر چې دنو ګډي بيزي سره ولې. او دا پیغمبر چې دنو امي او لیکل وستل چې دنو ولنه ورتلله. نو د کم زینه دی پیغمبر چې دنو کتاب چې دنو جوړ کو او کتاب چې دنو راوړو. او بیا چې دنو کتاب الله تعالی نازل کو او په دې کتاب سره کم قسم خلق انسانان چې دنو تیار شو. دا د قران حقانیت نه ده. هغه د ګډو بيزو والا سرهون کې خلقو چې ګډي بيزي به سره ولې، دا غینه چې د دنیا امامان جوړ شو. دا غینه ښا او یو نصاب ده، یو مدرسه ده، مسجد نبوي چې دنو مدرسه ده. او یوازې نه چې دنو پای کې د یو پن خلق تیار نشو، په دنیا په د یونیورسيټو کالجونو کې د یو پن خلق تیاریږي. کله انجینیرینګ یونیورسيټي نو الته انجینیر تیاریږي، کله میډیکل یونیورسيټي نو الته چې دنو میډیکل والا تیاریږي. خو دې نصاب او دې قران چې دنو د خلق تیار کو چې پای کې قاضیان او مفتیان پای کې پیدا شو، لکه علی رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ. په دې کې جرنیلان چې دنو هغه تیار شو.
فاتحین په دې کې چې دنو تیار شو لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ، عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ. دا دغه یو مدرسې چې دنو خلق ته او په دغه مدرسه کې چې دنو زاهدان او عابدان خلق هم تیار شو چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا عبادت گزار نهایت عبادت گزار خلق چې دنو هغه تیار شو. نو صرف په یو پن کې نه، په هر پن کې چې دنو دسی خلق چې دنو د قرآن تیار کړل او بیا دا غوي چې کوم شاګردان دي دغه قاضیانو مفتیانو هغوی نه بیا قاضیان او مفتیان جوړ شو دي، بیا چې دغه جرنیلانو چې دنو کوم شاګردان دي دا غوی نه جرنیلان جوړ شو دي، بیا چې دا کوم زاهدان او صحابه دي دا غوی نه چې دنو بیا زاهدان او عابدان چې دنو جوړ شو دي. نو دا دی قرآن چې دنو حقانیت ته ښه او د دې پیغمبر چې دنو پیغمبري ده او دا قرآن نه ده، دا ګوره معجز کتاب دی ښه معجز او معجزه ده. دا کتاب د نورو پیغمبرانو معجزې چې وي نو هغه د یو وخت پورې وي، د هغوی هغه ژوند پورې چې دی نو هغه وي، خو نبی علیه صلات وسلام داسې معجزه پیش کړله چې دا معجزه چې دی نو د قیامته پورې ده ښه د قیامته پورې دا نه ختمېدونکې معجزه ده. د نورو پیغمبرانو معجزې ختمې شولې خو د دې پیغمبر دا معجزه نه ده، دا د قیامته پورې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله تعالی دا یو معجزه ورکړله په خپله وایي ما له الله تعالی چې دا قرآن یو داسې معجزه راکړله چې دا نه ختمیږي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دا معجزه ورکړله شو حدیث کې راځي چې دا حج له خلک لاړ شي او دا کاڼي ولي دا جمرات پې ولي، نو دا جمرات نه دي دا به غیبېدله چې د چا حج قبول شي نو پرشتې راځي او هغه کاڼي چې دی نو هغه غیبه و پرشتې په دې باندې مامور وي. د 1400 کاله پورې چې دی نو دا کاڼي غیبېدله، که دا کاڼي نه غیبېدلې نو اوس به چې دی نو هلته د کمرو چې دی نو یو غټ غر ولاړ وی، غرونه به چې دی نو هلته ولاړ وی. اوس به هم چې دی نو د ځینو خلکو د حج چې قبول شي د هغوی دا به غیبېږي، د چا حج چې نه قبلېږي هغه کاڼی نه غیبېږي هلته پروت دي. اوس ډېر کاڼي چې دی نو حکومت یې چې دی نو واپس د هغه ځای نه چې دی نو وړي. نو قرآن څه شی ده؟ قرآن چې دی نو دا معجز کتاب دی ښه د دې څوک مقابله چې دی نو هغه نشي کولی. ښه جي نو وان کنتم فی ریب که تاسو په ریب کې په شک کې دا کنتم چې دی نو دا د مخاطبو ته دی ښه انسانانو ته داسې نه و چې په دې قرآن کې چې دی نو شک دی وایي که چېرته یی تاسو په شک کې مخاطبینو دا کم خلک چې دا قرآن چې دی نو اوري دا کم خلک چې دی نو مخاطب دي مما د هغه څه نه نزلنا چې موږ نازلو علی عبدنا په بنده خپل باندې د بنده نه مراد څوک دی؟ نبی علیه صلات وسلام دی او دا د نبی علیه صلات وسلام دپاره چې دی نو شرف دی او عزت دی ښه دا بندګي دا بنده دا نبی علیه صلات وسلام دپاره څه شی دی؟ شرط دی شرطو شرف دی شرف عزت دی د نبی علیه صلات وسلام دپاره چې په هغې کې انتهایی عبادت دی په عبد کې او انتهایی چې دی نو عاجزي ده یا انتهایی چې دی نو خضوع ده خضوع. نو نبی علیه صلات وسلام څه و؟ بنده و بنده الله تعالی بنده دی بل څه نه و نور نه و صحیح فرشته چې دی نو هغه نه و الله تعالی بنده دی. قرآن کې چې دی نو بار بار راځي چې دی نو سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله تعالی چې دی نو خپل بدله بنده بوتلو په یوه شپه کې د مسجد الحرام نه مسجد اقصی ته هلته یې ورته چې دی نو بنده وویلو. بل ځای کې چې دی نو راځي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. ډېر برکت واله دی هغه ذات چې نازل کو په خپل بنده باندې فرقان قرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دی نو عبد ویلی کېږي نو دا د الله تعالی بنده دی ښه دا به الله تعالی درجې ته چې دی نه رسې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله مخلوق دی بنده دی او الله تعالی چې دی نو خالق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی نه لاندې چې دی نو درجه ده. نو پاتو بصورت
نو راوړی چې دنو یو صورتو که تاسو د قرآن په باره کې په شک کې چې دا د پیغمبر چې دنو پیش کړی دی دا د پیغمبر کلام دی نو زی تاسو چې دنو یو صورت راوړی دا پیغمبر عامی و تاسو عربو چې دنو تعلیم یافته خلک ویو په دې عربو کې ګوره ډېر انتهایی قابلان خلک وو شاعرانو په دې کې شاعران امرؤ القیس یو شاعر چې دنو په هغې کې تېر شوی و په عربو کې د هغوی هغه قصیده ده هغه په یو کتاب کې موجود د صباح معلقه ورته ویلی کېږي په دې مدرسو کې چې دی نو هغه ویلی کېږي د ادب دپاره د عربیت او د فصاحت د بلاغت دپاره په دې مدرسو کې ویلی کېږي طالب علمان چې د ادب او فصاحت او بلاغت چې دی نو زده کوي او د جاهلیت په زمانه کې دغه قصیده نه وه دغه په خانه کعبه کې چې دی نو هغه ځوړنده وه او بل په دیو کې دومره قابلان خلک وو دومره هوښیار خلک وو چې په لار به چې دی نو څوک تللی قدمونه رچاو د دې قدمونو نه به چې دی نو دیو دا معلوموله چې په دې لار باندې دا سړی تللی دی دا سړی چې دی نو دا شادي شده تللی دی یا غیر شادي شده تللی دی دومره هوښیار خلک وو ښه نو دیو ته ویلی کېږي چې تاسو چې دی نو راشئ داسې یو صورت چې دی نو راوړی صورت چې دی نو پیش کړو او دیو ته چې دی نو ویلی شوی چې کتاب پیش کوي کتاب یې پیش نه کړو لس صورتونه یې پیش کوي لس چې دی نو نه نو یو صورت راوړی یو صورت څه شی دی چې درې جملې په هغې کې ویلی کېږي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر دا یو صورت دی داسې یو صورت راوړی او ته وایې چې خلکو به خو چې دی نو د دې مقابله کړو او خلکو خو چې دی نو پیش کړو نو خلکو چې کم چا چې دی نو پیش کړو نو په هغې پسې خلکو خنداګانې کړوې ښه خنداګانې لکه مسلمه کذاب نه دی مسلمه کذاب دې د پیغمبرۍ چې دی نو دعوه کړو دروغجن و او د دې خواله چې دی نو یو ځل دغه لاړو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه نو هغې ولې مېلمستیا وکړله نو بیا ورته هغې وویله وایي ستاسو په دې پیغمبر باندې چې دی نو څه نازلېږي نو عمرو بن العاص ورته چې دی نو یو صورت ویلو چې والعصر ان الانسان لفی خسر دا صورت یې ورته مختصر چې دی نو وویلو نو مسلمه ابن کذاب ویو وایي ستاسو په دې پیغمبر چې دی نو کومه صورتونه نازلېږي په هغې کې ډېر جوړوالی دی په هغې کې ډېر فصاحت او بلاغت دی او په ما چې کم څه نازلېږي نو هغه ګوره ډېر آسان دي وایي زه ته ووایم وایي څه دي وایو نو هغه وایي یا وبرو یا وبرو وانت اذنانې وصدر وحقر ونقر دی وویله نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وایي دا ته څه وویله د دې څه مقصد دی په دې کې فصاحت او بلاغت د کوم ځای نه راغی و یا وبرو اے نولیه او اے نولیه او ستا چې دی نو وایي سینه چې دی نو داسې ده او لکۍ دی چې دی نو هغه داسې ده نو په دې پسې خلکو خنداګانې کړوې ښه دا چا چې دا خبرې کړوې او دا وګوره د مسلمانانو ګوره تاریخ ته چې مسلمانانو دا را نقل کړلې مسلمانانو دا را نقل کړو ښه او دا مسلمه کذاب نه و دا بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې دی نو دا بیا مردار شو ښه دې د پیغمبرۍ دعوه کړوه او ډېر سخت غټ عظیم شان جنگ شوی و په یمامه کې او داسې جنگ شوی و چې دیو په یو قلعه کې دننه بنو مسلمه کذاب و او د دې کوم مریدان چې وو 1 لاک کسانو په دې باندې ایمان راوړو 1 لاک کسان یې ملګري او هغه قلعه چې دی نو هغه نه کلابېدله او بنده وه دندې نه بنده کړې وه نو صحابه کرام چې دی نو بار راغلي ولاړلي ابوبکر صدیق 11 لښکرې چې دی نو جوړې کړي 11 لښکرې نو آخر صحابه کرام وویل څنګه چل به کېږي نو یو صحابي دی هغه وویل وایي تاسو ما په دې ډال کې کېنوئ په ډال کې په دې بالټي کې او دا بالټۍ په دې نیزو باندې چې نو اوچت کړو او ما چې نو اخوا ور واچوئ زه تاسو د دروازه چې نو کولاو کړم نو په ډال کې کېنولو په نیزو کې چې نو هغه صحابي چې نو هغه اوچت کو دننه چې نو ور واچېلو او په هغې پسې کسان هم راله خو هغې اوس دننه مقابله هم وکړله او زخمي شو او آخر کار دا و چې دروازه چې نو صحابه کرامو ته کولاو کړله او چې دروازه کولاو شول دا صحابي راولېدلی دی او وینې ته بهیږي په دغه ځای کې دا شهید شو
خو خپل مقصد حاصل کو دروازه کلاو کړله او چې دروازه څنګه کلاو شولله نو په دې ځای کې یو کومسان جنگ وشو سخته لړایي چې دنو وشولله سخته لړایي په دې کې چې دنو 1200 صحابه کرام چې دنو شهیدان شو 1200 او 700 پای کې حافظ قرآن د قرآن حافظان چې دنو شهیدان شو نو ډېر سخت چې دنو هغه جنگ وشوللو او بیا مسلم کذاب چې دنو هغه تختیدلو منډې وهلې او د دیو پوجان او د دیو سپایان چې وو 20000 کسان د دیو چې دنو مرداران شو 20000 صحابه کرام صرف 1200 نو دا مسلم کذاب تختیدو په وسوله کې چې دنه نوته و نو هغه وحشي ابن حرب نه ده کم چې په جاهلیت کې چې دنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر چې دنو قتل کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه بیا مسلمان شوی خو نبی له سلام وته ویل وای ته زما مخې چې دنو مرزه زمانه په سیټ باندې چې دنو ګرځه ما ته زما تر چې دنو را پیادېږي نو بیا هغې ویل اوس زه په اسلام کې چې دنو یو داسې کارنامه کومه چې هغه ډېره غټه کارنامه یو ځکه ما یو غټ عظیم سړی چې دنو هغه شهید کړی دی نو دا پسې چې دنو ګرځېدو دا وحشي نو په یو ځای کې چې دنو بیا موندلو او نیزې پسې چې دنو ورخوشې کړله او بس دا نیزه د مسلم کذاب نه چې دنو پورې چې دنو ووتله بیا پسې بل صحابي ورغی نو هغې ترې راستر چې دنو جدا نو دا غټ کافر و غټ کذاب و نو دې چې دنو دا الفاظ ویلو چې یا وبرو نو په دې الفاظو کې چې دنو دا څه شی دی اس الفاظ دا نه دي نو دیو ته وویلی شو چې فاتو بصورت من مثل تاسو راوړئ یو صورت په شان د دې قرآن نو که د یهودیانو سره لګی چې وی مناظره ده یهودیانو ته وی چې مناظرې له راشئ یو نو چې هغوی ته وی نو هغوی سره به داسې لګی چې تاسو راشئ یو خو راځئ یو خو د ځان سره چې دی نو یو صورت راوړئ یو مناظرې له چې راځئ یو ته یو سړي ته وی مناظرې له راځې خو د ځان سره چې دی نو کتاب ورسره راوړه کتاب د نه چې دی نو هیر نه شي نو دغه شانته کې چې دی نو تاسو وی مناظرې له راځئ نو د ځان سره یو صورت چې دی نو هغه راوړئ یو چې تاسو وایئ دا قرآن پیغمبر چې دی نو د ځان نه جوړ کړی دی ودو راوبلی شهداکم مددګاران خپل شهدا مددګارانو ته وایي او علماو ته چې دنو هم ویلی کېږي قل هلم شهداکم راوبلی چې دنو علما خپل او ګواهي کوونکو ته هم ویلی کېږي شهدا یعنې چې تاسو یو صورت راوړی نو بیا به په هغې باندې ګواهان پیش کوئ چې دا چې دی نو د قرآن سره چې دی نو د دې مقابله کیږي او که نه کیږي ګواهان به چې دی نو راغواړئ من دون الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه دون چې دی نو ویلی کېږي لاندې ته لاندې د الله تعالی نه لاندې او په معنی د غیرو په معنی د سوا چې دی نو هم راځي دون الله ما سوا د الله نه بغیر د الله نه او دون لاندې ته ویل کېږي په یو حدیث کې راځي په دې بخاري کې حدیث دی وایي نبی علیه السلام وایي آتیتو دابه ما ته راوړلې شوله یو دابه یو حیوان او دون البغل و فوق الحمار د قچرې نه چې دنو لاندې وه دون البغل او د فوق الحمار د خر نه چې دنو هغه اوچته وه دا دغه براق یادوي براق نبی علیه السلام کم حیوان چې نبی علیه السلام نه راوستلی شوی نو وایي د قچرې نه لاندې وه دون البغل او فوق الحمار نو دونه څه ته ویلی کېږي لاندې ته ویلی کېږي چې لاندې نو دې مشرکانو نه دی دیو د خپل معبودان نه دی دا یې د الله تعالی سره برابروله نه دا یې د الله تعالی نه چې دی نو لاندې ګڼله لاندې چې دا څومره مددګاران نه دي ستاسو دا لاندې چې کم دي دا چې دی نو راوغوړی سوا د دې مشرکان نه د اوسنۍ زمانې نه د اوسنۍ زمانې دا مشرکان نه دي دا د هغوی نه چې دی نو بدتر دي ګورې ښه هغوی په سخته کې الله ته آواز کولو او زمونږ د دې دور دا مشرکین نه دي دا په سخته کې چې دی نو بابا ته آواز کوي قبر ته چې دی نو قبر والا ته آواز کوي دا د هغوی نه چې دی نو ډېر بدتر دي اوسني مشرکان ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی نو اوس وله تخویف پې اخروي ورکوئ چې دا چې دی نو تاسو د آخرت نه ویرېږئ او چې دی نو دا تاسو چې دی نو ایمان راوړئ نشئ پیش کولی فإن لم تفعلوا که چېرې وم نه کو دا کار نو ولن تفعلوا هرګز یې نشئ کولی هرګز یې نشئ کولی قیامت پورې نشئ کولی
نو چې نشئ کولی په دې ځای کې دا خبره پټه پرته ده پر آیات کې نشته ولن تفعلوا تاسو هرګز نشئ کولی نو چل وکئ ایمان راوړئ دا قرآن ومنئ دا پیغمبر چې دی نو دا ومنئ او که داسې نه کوئ نو بیا فاتقوا النار التي ویرېږئ د هغې اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغې انسانان دی والحجارة کاڼي دي اعدت للکافرین تیار شوی د پاره د کافرانو دا کافران کم خلق دی دا هغه خلق دی چې یا ایها الناس اعبدون انکار وکړو انکار یې وکړو نو دیو به چېرته ځي دیو به چې دی نو اور ته ځي جهنم ته به چې دی نو ځي ښه جي نو اور چې دی نو دا جهنم ته ویلی کېږي او د دې نه دا معلومه شوله چې جهنم تیار شوی دی ښه د مخکې نه تیار دی الله پیدا کړی دی جنت هم شته او جهنم هم شته دی او د جهنم په باره کې بیا راځي چې جهنم الله تعالی ته چې دی نو شکایت وکړو چې مونږه یو بل چې دی نو وخوړو یو بل هم وخوړلو نو الله تعالی ورته اجازت ورکړو چې ته دوه کرته چې دی نو سا اخله سا تا ته دا اجازت دی سا اخله نو یو سا چې دی نو د جمع په موسم کې اخلي یو په ګرمۍ کې اخلي نو چې سا دننه راکاږي جهنم و نو په دې دنیا کې دلته چې دی نو څه شي یخني شي چې سا چې دی نو بهر ته شي وباسي نو بیا چې دی نو په دې دنیا کې ګرمي شي نو ته خو به وایې چې دا د نور نه چې دی نو دا ګرمي پیدا کېږي نو د الله رسول چې څه ویلي دا رښتیا دي زموږ په دې باندې عقیده ده ښه نو دا نور چې دی نو دا هم ګرمایش چې دی نو د جهنم نه به اخلي که نه نور ته چې څه شی اور ته چې څه شی نږدې نو هغه ګرمي که نه وسپنه شوه یا بل څه شی شو نو که دا نور ورته نږدې وي دا به د ګرمایش اخلي او د ځمکې له چې دی نو بیا ورکوي دا تفسیر ابن کثیر دا ټول لیکلی چې نبی علیه صلات صحابو سره چې دی نو ناسو په دې کې یو غټ درز وشو نبی علیه السلام چې کله موجود د آخرت امور نه دي دنیا ته به راتلله ښکاره کېدله به نبی علیه صلات وسلام ته تپوس وکړو وایي تاسو پوه شوئ دا درز د څه شي وشو صحابه وویل د الله رسول الله ښه پوهېږي او رسول ښه پوهېږي نبی علیه صلات وسلام ورته وویله وایي اویا کاله مخکې جهنم ته چې دی نو یو ګټه چې دی نو ورلیدل وه او نن چې دی نو هغه د هغې یخ ته چې دی نو ورسېدله یخ ته په اویا کاله کې چې دی نو د هغې یخ ته څه شی رسي د دې څومره ژوروالی شو د ځمکې او د اسمان نه چې څه شی راواچي د اسمان نه نو په څو ګنټو کې به چې دی نو راورسي او د جهنم چې دی نو ژوروالی چې دی نو هغه دومره دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي بل حدیث کې حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات وایي دا جنت نه دی په دې باندې چې دی نو پردې راچلی شوي دي د مشقتو د تکلیفونو او په جهنم باندې پردې دي د خواهشاتو نو که تا ته په دین کې چې دی نو تکلیفونه در رسېدله ازمایشونه تکلیفونه نو ته پوه شي چې الله تعالی د جنت په لار روان کړی او که خواهشاتو باندې روان شوی وي خواهشات څه شی دی چې زړه دې په زړه کې د څه راځي او عقه کې د الله حکم ته ګورې او نه ګورې و د ستا لمانځله خلک ولې نه راځي ځکه چې خواهش دی که نه یو طرف ته د الله حکم دی واقعي مصلات منځ وکئ قایم کوي او چې سړی نه کوي یا یې په کور کې کوي یا یې ځان نه کوي نو دا خواهش راغستی دی که نه خواهش بندګي ده که نه د جهنم په دې لار کې نه دي دا خواهشات دي په دې باندې د خواهشاتو دا پردې چې دی نو راچلی شوي دي مؤمن مسلمان نه دی یخنۍ ګرمۍ ته نه ګوري دا تکلیفونه دا سخت دي چې دی نو برداشت کوي ځکه د جنت په لاره روان دی تاسو چې دلته اوس ناست یو تاسو به خپل کارونه چې دی نو پرېښي دې ګرمۍ ته چې دی نو ناست په دې ګرم فرش باندې ناست دا تکلیف او مشقت دی که نه نو په دې دین کې به چې دی نو تکلیفونه مشقتونه راتلله نو الله تعالی ته د جنت په لار روان کړی ښه تکلیفونه او چې کله خواهشات او مزې وي که مونځ دې کړی که مونځ دې نه دی کړی څه تپوس چې دی نو هغه نشته موريان والدین مور پلار هم د بچو نه تپوس نه کوي چېرته تللی وي چېرته کېناستې مونځ دې کړی دی مونځ دې نه دی کړی جومات ته ځې نه ځې قرآن وې نه وې تلاوت کې نه کې نو دا مور هم ذمواره ده دا پلار هم ګورې ذموار دی ښه الله تعالی به دې تپوس کوي چې تا دې بچو ته چې دی نو قرآن او سنت ښودلي و که نه ښودلي ښه جي نو په علم تفعلو
کچری وم نکو دا کار نو ولن تفعلوا هرگز چې دین نشي کوله دا وته الله تعالی غیرت ورکو غیرتو چې په مکی صورتونو کې متدا غیرت ورکو چې دې قران مقابله وکيو او نه شي کوله نو دا ډېر بے غیرت دی ښا چې دا وسه پوره چې د قران مقابله ونه کړله نو چې ته مقابله نشي کوله نو ایمان راوړه او فکر خبانه سر کې دا علاج دی نور څه علاج خو نشته دی چې فکر خبانه سر کې دا مقابله نشم کوله او ایمان راوړه مسلمان شه حجی وَإِن كُنتُمْ مَوْكَچِرِيَ تاسو فی ریب پشکی مما دا کتابنا نزلنا چرالی گویا مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې نزلنا یویلو نزلنا دی ته ویو چې ورو ورو لګ لګ نازلول لګ لګ نازلول او باز دای کی و ان انزلناه فی ليله القدر الت انزلناه راغله نو الت چې دنو په یو ځای باندې چې دنو راغله ده لوح محفوظ نه بیت العزت راغله ده ټول راغله ده نو التبا انزلناه لفظ راځي او نزلنا دا لګ لګ نازل شوی دی لګ لګ په 23 سالو کې په 30 کالو کې چې نازل شوی دی نو په مکی سورتونو کې وته ویل شو چې په دې کې خو چې دا څومره مدت تیر شوله نبی له سلام تو والسلام د مدینې ته راغی بار بار وته دا چیلنج ورکړی کیږي چیلنج دی خجی علی عبدنا په بند خپل باندې پاتون راوړې به صورت یو صورت مم مثله پشان د قرآن ودو راو بلای شهداکم مددګاران خپل معبودان خپل کم معبودان هم چې نیولې هغوی هم پکې مدد واخلئ د هغې نه علاوه چې نو مددګاران چې ستاسو څوک دي شاعران علما احبار و رهبان او یوازې عرب نه بلکې عجم چې دی نو هغه هم را جمع کیو عجمو ودو راو بلای شهداکم مددګاران خپل من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی په دې کار کې فإن لم تفعلوا کوم نکو دا کار ولن تفعلوا نو هرگز نشي کوله د قیامت پورې نشي کوله فتقوا النار التي نورګي د هغه ورنا او توحید قبول کيو او ایمان راوړی ښا نو کدی سي نه کویو نو فتقوا النار التي نورګي د هغه ورنا وقودها الناس چې خشاک داغه خلق دي انسان الناس انسانان یاد کړه کم انسانان یا یو الناسو بدون چې انکار کړي توحید نه انکار کړي دي د رسول نه انکار کړي د قران نه انکار کړي دي هغه انسانان مراد دي انسان یې ویلو نو پدې کې تابع جنم دی ورخه ځکه په جناتو کې بم چې دنو جنات بم چې دنو جهنم ته ځي چې کم به غیر مسلمان دي کافران دي نو ناس یې ویلو نو پدې ناس کې چې دنو دا جنات د دې ناس چې دنو تابع دي لکه ناس په قران کې راضي یا ولذین آمنو راضي نو پدې کې زنانه به کې چې دنو خود به خود پدې کې داخلي دي زنانه به کې یادای نه او د مؤمنانو ته چې کم خطاب ده پدې کې دا زنانم چې دنو دای تابع دي دام به کې داخلي دي بیا وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغي انسانان دي والحجاره کانی دي عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود وای چې ردین هغه ګټي مراد دي چې هغه ګوګل پیژنې کنه ګوګل چې دنو داغي دا په جهنم کې چې دنو دا ګټي چې دنو سوځي یو چې دا لمبه ډېر زر اخلي ور ډېر زر کوي او بل د دې چې دنو بدبوئی ډېر چې دنو خوشي بدبوئی ده مردار نه چې دنو هم خوشي بدبوئی ده نو جهنميان به چې دنو دا غوی دا بدبویان او دا چغې سورې بم یو دا غي سره دا ګوګړ به کې سوځي دا لمبي بم چې دنو تیز دی او بل دا غي دا بدبوئی بم چې دنو په جهنميان باندې چې دنو ورزي او تفسیر ابن قرطبي وایي چې نه د دینه چې دنو هغه ګټي مراد دي په جهنم کې چې کوم سوځي چې کم اسنام دي اسنام چې خلکو چې دنو کوم اسنام چې دنو جوړ کړل لکه د کمورونه او د نور شینو نه چې دنو جوړ کړل نو هغه معبودان نه دي هغه په دې کې چې دنو سوځي ځکه په سورته انبیاء کې راځي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو په جهنم کې سوځي او هغه معبودان چې تاسو ما سوا د الله نه چې دنو جوړ کړل نو هغه معبودان چې دنو هغه په ورچي خجی وعدت تیار شوی والحجارت او کانی وعدت تیار شوی دلیل کافرین د پاره د کافرانو اللهم احسن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من عذاب الاخره الہ العالمین په قران باندې پوهه کې